والله العظیم تاسو منی کنه منی قسم پر رب العالمین په کم کورونه کې د سار منځ قضا کیږي والله العظیم دا خلق به زما محترمو چرته به سودمن نشي خوشاله بنشي چرته به د خلکو په مال کې به برکت نه عمر کې به برکت نه او څوک چې د سار منځ نه کوي وای د په عمر کې برکت نه الله رسول فرمایي عمر کې به برکت پاتې نه دا سی بدبخت اشتا چې زما محترمو سار منډي تسي او د اذان نمخ کیږي لیکن هغه منځ هغه صرف دې شي کې کار دی شي دا څومره لوی هلاکت دی دا څومره لوی بدبختیا ده چې زه د سار اذانونو سره د کور نه وځم او زما مقصد دې صرف پیسې ګټل نو دا پیسې ګټل دا ضرورت دی ورونو او مقصد الله راضي کول مقصد زما محترمو د آخرت د زندګۍ لپاره تیارې کول دي نو اعمال نو سورۃ یاسین دی ویلې سار مونږ دی وکړو الله رسول فرمایي چا چې د سار مونږ وکړو دې ته سموای دې له تکلیف مور کوي دې سره چیړ پیړ مکوي ینه الله په درناک عذاب درکې ولی دې د سار مونږ کړي جمع سره کړي دې په وخت کړي دې اداي کړي دې قضا کړي نه دې نو دې ته سموای په دغه ورځ کې دې انسان له مرګ ناراضي دا انسان په دغه ورځ باندې د الله په حفاظت کې راغی اس کېدل باندې کېږي زما محترمو بم بلا شو پای کې با ختميږي نه دا سينور تاوانی نقصانی کیږي بنا د دې هر سنه به الله حفاظت کوي ولی سار مونږ ذکر سار مونږ سره بدا رحمان جنډا ستا پلاس کی د رحمان جنډا ته چې د چا مخې تم راضي په هغه باندې الله روب راولي ولی سار مونږ ذکر او چا چې سار مونږ نه کو کنه بس غرزيږي غریب په دغه ورځ باندې دا ډیر تکلیف کی او د شیطان تور جنډا ور سره تور جنډا رونو څومره خلک دي نارینه زنانا چې دا غي سترګې وغړيږي هغه ته د ټیمونو پته نشتا چې سټه مونږ ادا کیږي او سټه قضا کی قسم پر رب العالمین چې سټه می سترګې وغړي دي سټه می او تاسو کو سټه می مونږ وکړو بس خوشالي باسو کو ما مونږ وکړو اوس قبول نه لري ها ایو پډیران باندې مونږ کوي ما وکړو کېدو لکه تاسو به وای مونږ بس چې سټه مصالح ورکړه ایسه زدر ته قسم کوم دا کلندر ملاویږي او یو اپ کشکول دا نه انسټال کې خپل موبایلونو کې او زما محترمو د مانزه د اوقات ټول ټیمونه بتا تخي سټه مونږ کولای شي او سټه می نشي کولای او زما په خبره پويږي کنه سټه مونږ کیږي او سټه نه کیږي دا څه نه ده چې بس سټه دی الله اکبر او کو بس ته مونږ کې نه دا څه نه ده هندوستړی خو دې ناراض نو نن سبا خلک سوي وای په موږ سحر دی جادو دا تعویذونه دي کاروبار می خراب دی بچی می نافرمانه دي او دا چلې واغه چلې مصیبتونه تکلیفونه زما محترم هر ډبو گزار راځي او د پسر لګي دا څه ده کنه هر ډبو گزار راځي او د پسر لګي لیکن د اعمال وګوره په خوده یقینو کا اعمال دومره پاتې اعمالي زه حیران شم خپل ژوندۍ ژوند من او تاسو خسته کول غواړو لیکن اعمال زموږ څومره خراب اعمال سې کو نه او زمونږ استادو اعمال چرته زی برزي الله ته پیش کیږي نو چې کوم اعمال زما محترمو د شهید آباد نه د مولانا صاحب او د مولانا صاحب د مقتدیانو او د مقتدیانو د بیبیانو او د مقتدیانو د بچو او د ټول کارګردګي یا الله نن د فلانکی بچی چې کوم د سار مونږ اونکو ټول د پاتې زنانو مونږ اونکو اوه چاو کته الله اوس بس کیږي الله رب العزت با اوس پتا باندې آفتونه مصیبتونه بلاګانی پریشانیانی بیماریاں راکته کوي وجه صدا تاسو زما د حکومت خیال نه کوي مونږ یو سار مونږ قضا شي انسان او د پاتې شي یا بیمار وي څه مسله نه کوي توبه وباسي استغفار کوي اوس منځونو پسې منځونه قضا کیږي هر سړی دې زده چانو نه خلم هر سړی دې خپل گریبان کې سوچو کی زده اغه نو خار نه دل تراغم بیان د پاره نوخار نه تیر جمم زده نوخار نه دا جړه فریاد تاسو نه روپۍ زنا خلم تمام محترمو زمنګ پزړونو کې درد پروت دی فکر پروت دی امت مسلمه زما محترمو داغي په نظر کې اغي وي موږ د جنت په لار روان یو حالانکه دا زما محترمو د جهنم په لار روان دي خدای نه خاصان قریب پدا ورغورځيږي چې د دې د دماغ کار شروع کړي دا په جهنم کې پراته والله العظیم تاسو منی کنه منی قسم پر رب العالمین په کم کورونه کې د سار مز قضا کیږي والله العظیم دا خلق به زما محترمو چرته به سودمن نشي خوشاله بنشي چرته به د خلکو په مال کې به برکت نه عمر کې به برکت نه او څوک چې د سار مز نه کوي وې د په عمر کې برکت نه الله رسول فرمایي عمر کې به برکت پاتې نه